چې هغه څه یقین دهاني درکړې وه په دغه نصر الله خټک بھائی آرو چې کله راووتو نو موږ ته ویل چې ابراهیم بھائی ستاسو هر یو سیز کلیر یې بیا چې کله آرو صاحب دننه لاړو دې ته کال رالو بیا چې کله دننه لاړو او واپس راووت نو 300 لیډي شو کو چې ستا 300 پراخ دی بیا د هغې نه پس ما اسکه شیرپاو رالو زموږ لیډ پوره شو نو زه دغه لږ ساعت کې د 300 نه بیا 700 له دا لیډ څنګه لاړو او بیا هغه 4000 زموږ څه شو بیا به په چور لاره چې کوم دی دا عمله او دا الیکشن کمیشنر حکومتي ټوله مشینري په هغه لاره راتله او دننه به لاړو زموږ 300 د پی ټي آی فرق و زموږ اسکه شیرپاو رالو 4000 لیډو چې کله دا عمله راله سرکاري مشینري بیا زموږ 300 په هغې ودرېدو بیا د هغې نه هم 700 ته لاړ نو هغه 4000 زموږ څه شو او وایي هغه لیډ څنګه ختم شو وره د یو سیز نصر الله خټک بی ګټه تاوان دا د جون حصه ده خلک د تاوان نه ګټه کوي چې ټکرې وخوري موږ وایو چې موږ به د دې نه هم تیز روزو خو چې ما ته د خپل اوټ د دې د ګناه او د دغه پته خو ولګي چې ما څه چا زیاتې په کوم ځای کې وکړو نصر الله خټک بی دغه تور خټ چې کوم دی په دې کې دوی قسم داندلی کړي دوی ټولو موږ ګټلی بلکې رامچا محل د دې چې کوم امفیاز دي د هغې پولینګ بوتې ما ګټلي بیا چې کوم د دې کینډیډیټ پولینګ بوتې دي هغه ما ګټلي ابازو وی سی ابازی ما ګټلی د پاغي کې چې کوم اوټ چینج کړي دی هغه دا دی ثابت دی نو زه یو بل تپوس د دې آرو نم کوم چې آرو صاحب تا خو مال فام را کړی هغه زما پاغي ما حساب کتاب نه کې خو چې دلته دا اوټ چا بدل کړی دی دا خو نور سم کیږي ما څه پامونه شته او نور هم شته نو کو تاله دی پریزایډینګ افسر دا فام زما په دې ځای درکو نو ته خو زما دا نه اخلي او دا غاخلی خو صفا دا پته لګي چې تا دغه پاس کو نو ته خو زما دا پام مو ګوره چې آیا ما په جیل ته ولیږه ماله په سزا راکړه که دا پام ما جوړ کړی دا دستخط دا غني نو مالم خو بیا سزا راکړه که نه چې زه تاسو سره دوکه کوم تا سره خو قانون عظم شته بل چې تاله ما درخواست درکو نو تا خو اسیم ریجیکټ کې خو آیا دا کینډیډیټ خو ته وغواړه چې آیا د حق دی که نه دی بیلر که تا سره خو اختیار شته نو د هغې نه صفا پته لګي چې بس زیاتې او ظلم او دا دې هم راته وښیي که په دې ټولو کې کوم کینډیډیټ موجود سره د دې چې چا زیات پولینګ بوتې ګټلي او چا زیات یونین کونسل یې ګټلي او چا زیاته وی سی ګټلي که د دې کینډیډیټ هم یو هم ګټلی نو موږ ته به هم پته ولګي او که د نور هم زیات ګټلی نو تاسو ته هم پته ولګي دې ټولو ته به خبرې واضح شي چې پولینګ بوتې زیاتې او وی سی ګانې هم زیاتې موږ په ریکارډ ګټلي او یو سړی دی یو یونین کونسل یو د غني ګټلي او هغه دې راشي او هغه دې چې کوم دی ناظم الله جوړ شي بل نصر الله بی زما دا هم یو سوال دی چې نن محرم تا سره کلاو دی نن تا سره کاپۍ موجود دي چې زما باوجود د دې دومره کینډیډیټ باوجود یا د دې دومره د عوامو دغه حق سره کومه دوکه وشوه نو آیا نصر الله خټک به نن به دا قام په دې اعتبار وکړي چې نن تا سره پیټۍ او محرم موجود دی نن تا سره کاپۍ موجود دي نو نن خو زما د سره دا یقین نه کېږي چې کله یې راړئ نو خو محرم دته وایه او موږ سره داندلي کې او کلیر یې پاس کوي پکې ردو بدلي کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نصر الله خټک بی اور زمونږ دا نور ملګري چې عبادت دي او کاظم بی دي ټول راغلو مېلمنو ته په خیرالی وایم او ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې راغلی او زمونږ دغه پرنس کانفرنس یا دغه خبرې د عوامو ته مخې ته کېدی که زه وګورم چې کوم نصر الله خټک بی دلته په تحصیلي تنګي کې الیکشن وشو نن زمونږ دغه پرنس کانفرنس د دغه الیکشن حوالې سره دی او د هغې نه مخکې که زه د خپل مشر او د دې عوامو شکریه ادا نه کړم نو هغه به بې مناسبه وي چې زه د خپل مشر ملي رهبر جناب ابتای احمد خان شیرپاو صاحب او د صوبایي چیرمین جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب د یو اسپایي په حیثیت د هغې د یو ورکر په حیثیت او بیا د ټول تحصیلي تنګي پردن غیور عوامو پښتنو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې هغوی په دغه 26 تاریخ راووته او د دې خپل قام د ترقۍ په لاره
د دې قام د مستقبل د دې قام 28 تاریخ د 28 تاریخ کم د دې قام هغه اعتماد اظهار وکړو په موږ او هغه د اعتماد اظهار هغه زمونږ نه چې کم دی هغه خلکو په زور واغستو. تاسو وکتل چې هغه یو الیکشن نه سلیکشن و، نو د هغې په باره کې موږ ټول دا خپل ملګري راټول شوي چې نصرالله بهی د ټولو ناول خو چې کوم الیکشن شو نو په تاریخ کې دا کلم نه دی شوي چې عمله د فریقین جوړ شي. دې کې چې څومره عمله وه دا بالکل یو فریقین د یو طرفه چې کومه فیصله به راتله دا د یو طرف وه، یک طرفه فیصله وه. د هغې ښکاره ثبوتونه دا دي چې کله کینډیډیټ ولاړي د کینډیډیټ کم از کم دا حق جوړیږي چې هغه لاړ شي هغه خپل ګینتی ته ځان ورسوي، هلته کې کیني او ګینتي د هغې مخامخ وشي. لاول غلطي خو دا ده د دې چې دغه ګینتي زموږ مخکې کم از کم ولې نه کیږي، دا یک طرفه فیصله ده. کم از کم چې کینډیډیټ ناست وی بېشکه د دې ګټلې وی، بېشکه چې چا ګټلې زموږ برور وی چې کوم د تحصیل تنګي دپاره به د خلکو خوښ بس ټیک ده. خو ولې دي دا سوالات د دې عوامو ټولو جوړیږي چې دا حق زموږ نه چې په دغه ورځ باندې تاسو په بندو کمرو کې کم کینډیډیټ جوړ کو، نو نن تا که به کلم دلته کې به دوی الیکشن کوو او په پنجاب کې به زیاتی وشو نو دوی به ویل په بندو کمرو کې چې کم دی زموږ سره ظلم کیږي. نو نن زه د تحصیلي تنګي هغه غویرو پښتنو غیرتمندو عوامو ته ویم چې نن تاسو سره په تحصیلي تنګي کې ظلم کیږي نو دا ظلم نه دی. ایم پی ای روزي یا ایم این ای روزي نو کم از کم تا نه به هم دا تپوس کیږي او نن هم دنه کیږي او زه یې دنه نه کوم، دا ټول قام یې در نه کوي چې په هغه ورځ تا کومې خبرې په موږ لاګو کولې تا هغې سره موږ سره څنګ په څنګ ولې لا نړې. بیا دویمه ذمهواري د آرو جوړیږي چې آرو ته په بنده کمره کې تا ته کینډیډیټ نه پرېږدي، ته یک طرفه فیصله کې او یو مخصوص او ته موږ ته وایې چې زه به ستا هلته هم د دې اوټ ذمهوار یم، نو تا خو موږ له دلته اړپوخ کو په دې الیکشن، نو په هغه جن کې به بیا تاسو سره موږ الیکشن یې کوو. نو ولې هغه سوالونه د دې نه نن دا ټول قوم او موږ کوو چې تا په بنده کمره کې الیکشن جوړ کو. نصرالله خټک به یې اس کې شیرپاو پاتې چې کله اس کې شیرپاو راغلو ما ورته ویل دا د کوم ځای دی؟ وایي د اس کې شیرپاو د دې 300 لیډو د دې 300 لیډو اس کې شیرپاو راغلو 3300 زمونږ تقریبا یو دی فام کې شته د زیم او هواري دا بیل یونین کونسل دی دا بیلو. ما ته د دې عمله ټوټل دننه چې کومه ناسته وه به بار راووته ما ته وایي ستا لیډ کور شو او باقي ستاسو لیډ دی. هغه 300 هم کور شو. هغه لیډ چې زما رالو هغه ځمکې وخوړو، پیریان وخوړو، چا وخوړو؟ هغه لیډ کم خوا لاړ؟ موږ ورته ویل چې کم از کم زما دا لیډ څه شو؟ نو ما به ورته بار بار ویل چې ګورې جي دا فام دی، دا فام چې راځي تاسو دا فام دلته به وایي چې بی دا د پلانکي ځای نه راغلو، په دې کې دومره اوټ د پلانکي دی، دومره د ډګري دی. بیا هم دا فام که غلط شو نو دا پیټۍ راالټه کوي، په دې کې به ګنتي موږ وکړو چې تاسو زموږ ریجیکټ اوټ څومره زما لر کړی یا زما څومره اوټ په دې کې دی هغه به موږ ته ثابت شي او بس موږ که هار یو که جیت یا د ژوندي څه ده موږ منو. په یو سکول کې کله 2 پامه ورکړي او په 100 کې ورکړي هم نه دي، نو ما ته به څنګه پته لګي؟ نن هم دی چې کوم دی په د ډګري کالج کې د جینکو دوی لګیا دي زما د پاره نه کوي، د داندلۍ د پاره چې کم دی کومه ګنتي کوي او هغوی مخ کوي په 5% اوټ ته پول شوی. تاسو نن هم تپوسو کې درې لکۍ کولو کړي. د هاوس او د حلف خبره وکړه. لاول خو چې موږ کلیر شو چې موږ هار منلې نو موږ به ومنو او که نه یک طرفه فیصله او دا وطن کې همدغه شان مسلسل ظلم کیږي، یوازې ما سره نه د ډیرو سره وشولې، نو بس دا قام به مني سبا نن په ما ده سبا په بل ده بل ورځ په بل ده. تاسو د هاوس وکړله موږ تقریبا 22 ناظمین که تاسو داسې ایرګیر وکته نو موږ 22 ناظمین موجودي. آیا چې موږ سره دا ظلم کیږي چې بی دی په دغلته په کرسۍ کینی
او د دې نه مخکې هم د تحصیل تنګي د دې غریب خلکو سره ظلم وشو د 10,000 روپو او هغې خپلو کورونو ته خپلو وروڼو له ورکړي دي. به تاسو سره د هغې پروف موجود دی نمونه. نه آیا دا به تحصیل تنګي کې څنګه د انصاف فیصلې وکړي؟ صاحب ته به ما بار بار ویل چې آرو صاحب ما سره په فام خبره وکړه، نو نن ما یو ثبوت په تور ما تاله راوړي دي چې کوم ځای کې 5% اوټ دی هغه 10% څنګه پول شو. دلته کې بیا زه تا ته یو بیل ثبوت ښیم چې د یو سکوله په یو سکول کې زما اوټ استعمال شوی 123 محمد ابراهیم، هغه چې کوم دی په یو سکول کې 2 فارم څنګه ملاو شوي. په دې یو کې تاسو وګورئ، که تاسو کیمرې بیا رانږدې کړئ زه به تاسو له درکم. دلته کې چراغ دی محمد ابراهیم 123. دا 123 اوټ چې کوم دی دا په دې کې بیا وګورئ، دا دلته کتاب هارون خان ته استعمال شوي او ما ته 19 راغلي. د دې به تاسو ساین هم وګورئ، د دې به تاسو دا سکول هم وګورئ او د دې به دسخط هم وګورئ او دا ټول. بل چې په یو ځای کې 5% اوټ دی نو هغه 10% ته څنګه ورسېدو؟ زمونږ دا اعتراضات دي چې دا زما حق نو چې زه درلم تاله ما درخواست درکو آرو صاحب لا چې بی زما حق ته زما تګینتی وکا، زما دا حق ته بالکل هغه دی ګټلی زما رور شو، زما دشمنان نه دي، خو ما ته خپله ګینتی وکا او ما چې به کله د دننه کوشش کوو نو ما ته به ویل ما ته ستا دا دغه فارم چې کوم دی پریزایډینګ افسر دا اکسپټیبل نه دی او دا چې کوم دی ما ته منظور نه دی. نو ما ورته ویل چې تا ته دا نه دی منظور نو ستا پریزایډینګ افسر ورکول سله. بیا خو به تاسو بس په خپله کمره کې چې کوم دی الیکشن بس جوړ کړی وی نو ټول تحصیل تنګي دا پښتانه غیرتمند دا چې په دغه باران کې او دا په دغه سخته کې راووتل د خپل سوچ او د فکر د نظریې دپاره چې څوک یې خوښ وو نو بیا د دې قوم سره زیاتې سله کوو. که په تاریخ کې داسې شوي نو موږ یې منو، خو که نه په تاریخ کې دا نه شوي او یک طرفه فیصلې وکړله او په بنده کمره کې الیکشن آرو صاحب جوړ کو او ریوړه او بارې سناو کو، ته به په دې نصر الله خټک به یې څنګه یقین وکړي او یا به کاظم به دی یا به په دا قام څنګه یقین کوي. او که چېرې دې سره یو ثبوت چې تاسو ما سره ناست وئ. بل یو خبره کوم چې مخالفین یک طرفه فیصله دا نه ده چې کوم یو کاندیډیټ دی د پی ټی آی هغه د دننه ځي او ته د نور دننه نه پرېږدي، نو کم از کم نن زما دا پرنس کانفرنس چې کوم دلته کې وو زه د خپل قام ته م ویم په حیثیت د رور د کشر چې تاسو وګورئ چې دلته د دې قام خدمت چا کړی، دې تحصیلي تنګي ته چا درانه کتلي. او بیا م ورته ویم دا 15 کاله اقتدار به م تیر شي، نن د دې تاریخ د دې ټیم کېدی شي زما فیصله غلط هم کېدی شي، خو زه یم چې انشاءالله د دې قام به دا 15 کاله هم تیر شي او د دې ګورنمنټ او دې قام ته به پته ولګي چې موږ چاله اختیار ورکړی زموږ یې څنګه پالنه وکړه. خو زه یم الله دې د خیر سبب وګرځوي، خو دا 15 کاله به هم د دې پښتنو دپاره د راتلونکي وخت دپاره هېڅ ترقیاتي کار هېڅ منصوبه نشته. همدې منډو له زم د دې قام دپاره وم چې په یو لاره لاړ شي د خپل قام ته پیدا ورسوي، د خپل علاقې ته پیدا ورسوي. زه دا هم ویم دلته چې دا کوم دی وی چې موږ دلته کې وزیر اعلی هم دی دا هم دی، د دې چې کله وزیر اعظم نو دی د خیبر پښتونخوا چې کوم حصه جوړېده کم حق د مرکز نه د وفاق نه، آیا دی په خپل ګورنمنټ کې دی غریب ولس پښتون لا دی رونو لا هغه دی صوبې ته راوړو چې هغې په خپل ګورنمنټ کې هغه را نه وړو، نو موږ به دلته ترقیاتي کار څوکي چې هغه زموږ حق جوړېدو، که هغه د بجلۍ په مد کې وو، که هغه د بلف په مد کې وو، که قسم قسم، خو هغې را نه وړو. خو زه بیا هم د یو پیره د دې خپل ټول قام ته دې پښتون ولس ته زه د خپل مشر ته چې ما د خپل مشر څومره شکریه ادا کوم، د جناب افتا احمد خان شیرپاو صاحب، د جناب
صوبایي چیرمن جناب سکندر حیات خان شیرپاو صاحب چې د هغه یو ادنا ورکر را پاسېدو په تحصیلي تنګي کې هغه د ایم این اګانو باوجود د ایم پی اګانو باوجود د اقتدارانو باوجود او ما یو کمزوري سړي هغې فاټۍ په ما اعتماد وکړو او بیا د دې ټول تحصیلي تنګي غیرتمندو پښتنو په ما اعتماد وکړو هغه اوټ یې ما له راکړو نو دې نه صفا پته لګي چې د تحصیلي تنګي د قومي وطن فاټی دی دا مخکې هم د دوی انشاءالله راتلونکي به هم د دي او د دې نه دا ثابته ده چې یوازې ما سره نه د دې ټول قام سره د دې خیبر پښتونخوا سره داندلي او ظلم او زیات